Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Bright Vision English Language Center. This is Saifuddin, Saif English Language Instructor, and you are watching EduShare. Dear viewers, today we are going to talk about the direct and indirect narration. په لاست ویډیو کې مونږه اکټیو او پیسیو وایس باره کې ویل. وایس ما تاسو ته ویل چې طرز بیان، طرز کلام، ګورئ د خبرو کولو مختلف اندازونه دي. ټیک ده؟ یا خو مونږ فارمل یا انفارمل وی کې خبره کوو، په رسمي یا په غیر رسمي طریقې سره، یا مونږ په اکټیو یا پیسیو طریقې باندې خبره کوو. ټیک ده؟ د دې بیسس جدا دي. یعنی کله چې رسمي یا غیر رسمي طریقه خبره کوو نو په دې کې زموږ سره ایج لیمټس او دا بیسس راځي. کله چې مونږ اکټیو یا پیسیو خبره کوي نو په دې کې زموږ سره ایکشن پرفارمډ یعنی چا پرفارم کو، سبجیکټ کو اوبجیکټ، په دغه بیسس مونږ خبره کوو. خو دلته زموږ سره د نریشن یا سپیچ، نریټیو ویل کېږي بیانیې ته، نو دا زموږ سره طرز کلام دی، طرز بیان دی. ټیک ده؟ خو دا په دوه طریقو سره دی. یعنی یو دی ډایرکټ بلا واسطه او بل دی انډایرکټ بل واسطه. نو ډایرکټ هغه دی چې بلا واسطه، هغې ته د واسطې ضرورت نشته دی. یعنی مثال په طور ماته یو سپیکر یو خبره وکړم، ما لیسن کړه او هغه اګزیکټ خبره زه راواخلم او مخکې بل چاته کنوی کړم وداوټ ایډیټینګ، په هغې کې زه څه چینجز یا ایډیټینګ نه کوم او هغه سیم ټو سیم خبره راواخلم او هلته څه کړم پیسټ کړم. نو دا زما سره څه شو؟ بلا واسطه. یعنی د چا واسطه پکې رانغله، په منځ کې پکې څه میډیم رانغی، خو اګزیکټ الفاظ راغله او هلته څه شو؟ کاپي شو، دلته پیسټ شو، بل ته ما بیان کړه. نو دا بلا واسطه، دې ته ډایرکټ سپیچ ویلی کېږي. انډایرکټ سپیچ هغه دی چې زه د چا خبره واورم، ټیک ده، او هغه زه بیا په خپلو الفاظو کې هغې له یو تمهید جوړ کړم او هغه خبره څه چینج کړم، ایډیټینګ په هغې کې وکړم او هغه خبره بل ته زه کنوی کړم یا هغې ته هغه پیغام ورسوم په خپلو الفاظو کې. نو دغه طرز بیان ته، دغه طرز کلام ته، دغه نریشن ته، دغه سپیچ ته به زه څه وایم؟ انډایرکټ سپیچ. نو ډایرکټ خو هغه یې چې هغه تاسو سیم اګزیکټ الفاظ راواخلئ او هلته بل ته بیان کوي، نو په دې کې خو څه چینجز نه راځي. خو کله چې مونږ انډایرکټ سپیچ کوو نو لازم خبره ده چې زه د چا الفاظ رالم او په خپلو الفاظو کې بل ته بیانوم، نو په هغې کې به زه څه چینجز راولم. ټیک ده؟ نو هغې ته مونږ وایو انډایرکټ سپیچ به ورته وایو. اوس دا یوه خبره د ځان سره نوټ کړئ چې زموږ سره کوم ډایرکټ سپیچ دی، د هغې چې کوم سنټنس وي، ټیک ده، د هغې سنټنس سټرکچر داسې لکه مثال مونږ به ولیکو هی said، उसने कहा، inverted commas، I am busy، मैं मसरूफ हूँ. دا زمونږ سره یو عام ډایرکټ سپیچ دی. اوس په دې ډایرکټ سپیچ کې که تاسو وګورئ د دې دوه پارټس دي بیسیکلی. یو پارټ زمونږ سره دا دی د انیشیل پارټ، او بیا زمونږ سره سیکنډ پارټ را سره دی چې هغه په انورټډ کاماس کې یا په کوټیشن مارک کې زمونږ سره څه دی مونږ رابند کړی دی. اوس د اولې پارټ چې کوم دی دې پارټ ته عام طور باندې مونږ وایو ریپورټینګ سپیچ. ټیک دی جی؟ او کوم چې په انورټډ کاماس کې زمونږ سره مونږ راغستی دی نو دې ته ویلی کېږي ریپورټډ سپیچ. دا زموږ سره ریپورټډ سپیچ دی. یعنی دا ریپورټینګ کوي د چا د هغه اګزیکټ الفاظ، دغه اګزیکټ الفاظ چې د چا د خولې نه وتي دي او مونږ یې بل ته بیانوو، دا زموږ سره دی ریپورټډ سپیچ. ټیک ده؟ چې د هغه اګزیکټ الفاظ مونږ بل ته بیانوو، دا په انورټډ کاماس کې زموږ سره بندي. نو دا زموږ سره د ډایرکټ یو عام سنټنس زموږ سره سره دی. د ډایرکټ سټرکچر دا دی. ټیک دی چې اوس که زه لګم مثال په طور هی سیډ آی ایم بیزي، زه بیزي یم او زه دغه اګزیکټ الفاظ راوړم او بل ته ووایم چې هی سیډ آی ایم بیزي، زه بیزي یم، نو دا ما ډایرکټ سپیچ څه کو، هغه ته بیان کو. خو که ان کیس زه دا په خپلو الفاظو کې هغه ته بیانوم نو د دې سټرکچر به بیا داسې نه وي، په دې کې به زه څه چینجز کوم. اوس دغه چینجز به کله کوم او څنګه به کوم؟ نو نمبر 1 خبره خو دا ده چې دا تاسو نوٹ کړه، دا زموږ سره دی ریپورټینګ سپیچ. ټیک ده؟ یا ریپورټینګ پارټ دی د سنټنس. اوس دا ریپورټینګ پارټ که ان کیس زموږ سره راغلی او په کم ټینس کې، په پریزنټ کې، ټیک دی جی، یا زموږ سره راغلی او په فیوچر کې، په دې دوو زمانو کې راغلی او ریپورټینګ سپیچ. یعنی دا اولی حصہ دې ته به تاسو ګورئ چې آیا په دې کې ایز ایم آر ټیک ده د دې استعمال دی، که د دې استعمال و نو دا زموږ سره پریزنټ دی، یا هیز، هیو،
ٹھیک ده یا سیز لکه هی سیڈ نه هی سیز وہ کہتا ہے نو دا زمونږ سره پریزنٹ شو یا هی ویل سے وہ کہے گا نو دا زمونږ سره فیوچر شو که ان کیس دلته زمونږ سره راغلی او پریزنٹ د پریزنٹ چې کوم سلور دی یا د فیوچر کوم سلور سب ډیویژنز دی د هغې نه هر یو که راغلی ٹھیک ده که نه نو بیا به مونږ په ریپورټډ سپیچ کې څه چینجز نه کوو وداؤٹ پرناؤنز و هغه ډیټ وغیره نه علاوه ٹھیک ده دې کې به مونږ په ټینس کې څه چینج نه راولو یعنی که دا آئی ایم بیزی دی نو لکه مثال هی سیز وہ کہتا ہے آئی ایم بیزی میں مصروف ہوں ٹھیک ده نو دا به چې کنورټ شي نو دا به څه شي هی سیز دیٹ هی از بیزی نو مونږ د دې ریپورټډ سپیچ په ټینس کې څه تبدیلي را نه وسته بلکې هغه ایگزیکټ الفاظ مونږ څه کړه هلته بیان کړه خو اوس زمونږ سره دلته مسله دا ده چې که ان کیس دلته په دې ریپورټینګ سپیچ کې پریزنٹ او فیوچر نه او پاست راغی یعنی ماضي راغی لکه څنګه چې دا اگزامپل ما ورکړی هی سیډ دا ماضي دی هی سیډ نو بیا به مونږ په ریپورټډ سپیچ کې چینجز کوو ټینس به وله بدلو زمانه به وله بدلو څنګه به بدلو د هغې دپاره ما چارټ جوړ کړی دی دا یوه خبره ټیکنیکل نوٹ کوي چې که دلته ریپورټینګ سپیچ ستاسو سره پاست و یعنی ماضي و نو بیا به په دې کې تاسو چینجز راولئ په ریپورټډ سپیچ کې ټینس به وله بدلوئ څنګه به بدلو پریزنٹ انډیفینټ ټینس به مونږ رالو دا به کنورټ کوو پاست انډیفینټ ته پریزنٹ کانټینیوس به رالو دا به کنورټ کوو پاست کانټینیوس ته پریزنٹ پرفیکټ به مونږ رالو دا به کنورټ کوو پاست پرفیکټ ته پریزنٹ پرفیکٹ کانټینیوس به رالو دا به چاته بدلو پاست پرفیکٹ کانټینیوس ته نو څلور خو مونږ دا ټینسز سب ډیویژنز چینج کړه مکمل پاست ته اوس به راشو پاست ته نو پاست انډیفینټ به مونږ رالو دا زموږ سره پاست انډیفینټ ټینس دی دا به مونږ رالو دا به کنورټ کوو پاست پرفیکټ ته دا پرفیکټ دی ټیک دی جی بیا به مونږ پاست کانټینیوس رالو او دا به کنورټ کوو پاست پرفیکٹ کانټینیوس ته دې دوو ته به بدل کو نو زمونږ سره خو ګورئ دام چینج شو پاست انډیفینټ پاست کانټینیوس هم چینج شو باقی پاتې شو دا دوه نو دا دوه به دقسې یې سیم په دې کې بیا چینجز نه راځي ټیک ده لکه زمونږ سره په پاست پرفیکټ کې مونږ سنټینس وایو هی هیډ گون ټو سکول نو هی هیډ او دلته دی هی هیډ بین ګوینګ ټو سکول نو دا به دقه سیم دقه سنټینسز راځي په دې کې به څه خاص چینجز نه راځي اوس راځو فیوچر ته فیوچر کې به څه چینجز کوو فیوچر کې ډېر ایزي دی څنګه یعنی دلته زموږ سره په دې ټینس کې راغلی دی په انډیفینټ کې ویل ټیک دی جی نو دا ویل به مونږ کنورټ کو څه شي ته ووټ ته نو آی ویل گو ټیک ده نو په ریپورټډ سپیچ کې خو آی بیا چینج شي ټیک ده که نه هی سیډ I will go. He said that he would go. نو د will په ځای به will به کراس شي او بیا به موږ څه ولګو would به ولګو دلته بیا زموږ سره دی will be نو will be به کنورټ شي څه شي ته would be ته would be ته دغسې بیا زموږ سره دلته سراسر دی will have gone نو موږ به ولیکو would have او دلته بیا دی will have been نو مونږ به دلته ولیکو would have been دا زمونږ سره به سنټینس کنورجن مونږ څنګه کوو داسې طریقه باندې به کوو په دې اوس مونږ لیکو څه سنټینسز هغې ته تاسو لږه توجه وکړئ